ګرانو کتونکو ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال نوخار هغې کې چې کوم نوی ایم ایس صاحب راغلی دی او د تیره سیکټري هیلث د چاپې نه پس د نوي تعیناتۍ نه پس ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال چونکې مونږ په دې باندې خبره هم کړې ده او د غټ انقلاب پسې یو جدوجهد دی نو خبر یلو او د خبر تر مخه په هسپتال کې بھرپور طریقې سره اصلاحات هغه شروع شوي دي. زه خراج تحسین پیش کوم زمونږ وزیر صحت خیبر پښتونخوا میا خلیق الرحمن خټک چې دلچسپي د دې کې چې دلته زمونږ د نوخار د هسپتالونه هغه په خپل کامیابۍ طرف ته روان شي. نو 13 ورځو نه مونږ ګورو چې انتظاماتو حوالې سره هسپتال دې ټایم کې خپل اصل حالت طرف ته روان دی. کوم چې کلاس 4 هغه کلاس 4 مافیا یو عملو او یو بدماشي و نو د هغه بدماشۍ هغې باندې خپۍ خوی شوې ده او اردلیان تا ته پکې ښکاري چې اوس یو هسپتال شکل تا ته ښکاري. اردلي په خپل ځای باندې ښکاري او کلاس 4 ملازمین په خپل ځای باندې ښکاري. صفایي نظام په بیډونو باندې صادرونه نظم و ضبط یو مثال دې ټایم کې مونږ کتی شو او ورسره چې کوم د او پی ډي چیټونو هغه کمپیوټرایز چیټونه هغه شروع شو د هغې چې کومې پیسې به راتلې او همداسې به په بغیر لیکلو بغیر انټري هغه به یو لفافه کې واچولی شي او بیا به چاله تلې د هغې لاره ونیوی شو. هغه باقاعده کمپیوټرایز چیټونه د او پی ډي شروع شو کمپیوټرایز سیسټم شروع شو. نو د 13 ورځو نه چې کوم مونږ په ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال کې یو عملي تبدیلي هغه ګورو او ښکاره کېږي په مزه هغې کې ښایستوالی هم راځي نو یقیني خبره ده که دا پریکټس جاري وي او دې سره نور عملونه نور کارونه داسې شروع شو او دې سره بیا د ټولو نه غټه خبره چې صوبایي حکومت نه ورته فوري طور باندې فنډ میلو شي نو یقیني طور باندې وایم چې د خیبر پښتونخوا هسپتالونو کې به ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال نوخار هم یو ډېر زبردست هسپتال وي او دا به همغه شانتي وي چې څنګه د ډاکټر شعیب چې دلته وخت تېر کړی دی دا موږ ته هسپتال ښکارېدو د دې نوخار سیاستدانان د دې نوخار بیوروکریټ افسران غټ افسران به دلته علاج لم راتلل دلته به خپل چیک اپ هم کولو زموږ د ایم پی ایز ایمینیز دا مونږ کتلي دي دلته په علاج باندې. نو 13 ورځو نه مونږ په هسپتال کې ښه والی ګورو او راتلونکي وخت کې امید لرو چې دا به د دې نه نور هم ښه کېږي. ضرورت اوس د دې خبرې دی خلیق الرحمن خټک صاحب ته مونږ ریکویسټ کوو چې فوري طور باندې دې هسپتال ته فنډ هم جاري کړي او دې دپاره چې کوم ضروریات دي هغه ضرورتونه وله پوره کړي. دا د نوخار د ټولو نه درون هسپتال لوی هسپتال خسته هسپتال او د متحرک هسپتال دی دې باندې رشم ډیر دی علاقه هم پې ډیره ده او ضرورتونه هم ډیر دي. خو بهرحال چې تر اوسه پورې څه وشو دا څو هفتې وشي کم کار شوی دی چاپې نه پس چې پکې کم امپرومنټ شوی دی نو دا ضروري خبره وه چې مونږ پې خبره وکړو. مونږ نوی چې کم ایم ایس دی او نوی کم ټیم دلته اوس کار شروع کړی دی نو مونږ هغې ته هم دا ویو چې ستاسو که دا کارکردګي دا داسې وي کار مو ښه وي نو په دې به مونږ خبر هم کوو مونږ به تاسو ته سلوټ هم کوو مونږ به تاسو ته خراج تحسین هم پیش کوو او ستاسو چې کم ضرورتونه وي ستاسو چې کم مشکلات وي هغې حوالې سره به مونږ تاسو دپاره موازو چتو او مونږ به هر چا ته فریاد هم کوو تاسو دپاره او دا اواز به ستاسو مخکې مونږ رسو مونږ به ستاسو پشتیبان یو او مونږ دله دعا کوو چې الله تعالی مو کامیاب کړي او خدای پاک د هسپتال خپل اصل اوریجنل حالت ته راولي.